خپلې خبرې شیر کولی شئ. خپل کمنټس چې دی نو هغه د موبایل په ذریعه باندې هم لیکلی شئ او زموږ سره د ټلیفون آواز باندې هم شریکولی شئ. لومړنۍ خبره زه دا کوم، لومړنۍ چې زموږ د سوات ایرپورټ چې دی نو د ډېر وخت نه بند دی. ولې بند دی؟ لکه دې کې څه داسې دغه پاتې دي. ګوره د دې سټاپ چې دی هغه بلکل حاضر دی، رنوی برابر ده. مخکې به د دې نه لوکل پی آی چې دو چترال ته کراچۍ ته دې ته به لوکل چې دی د دې نه به فلایټ تو. اوس چې دی نو د ډېر وخت نه دی بند دی. نو زما خو چې څومره تجربه ده څومره زما سوچ دی، نو زه خو لومړنۍ خبره دا کوم چې لاول خو زه وزیر اعظم ته دا میسج ورکوم، بیا ورسره چیف منسټر ته هم دا میسج ورکوم. زه په دې کې خانه تاسو له ټایم درکوم. د ټایم نه بعد که ستاسو سره هغه ټایم ختم شو، ان کیس که تاسو دا ایرپورټ کولاو نه کو په 20 ورځې کې، نو زه بیا په دې باندې غریبانو له کوارټرې جوړو. بیا به زمانه ګیله نه کوئ، ځکه چې روره ایرپورټ بالکل ټیک ټاک ایرپورټ دی، خو لږه صفایي پکې پکار ده. صفایي پکې وکئ، سټاف د هغې برابر دی، جاز نیم وله راولېږئ. که تاسو جازونه نشئ اخیستی ان کیس، نو ما ته ووایئ، زه به وله دا پیایي او څو پیایي والم. خو که دا نه نو دا درته وایم چې 20 ورځې زه تاسو له په دې کې مقدر کولی شم. که په 20 ورځو کې زموږ د سیدو شریف د سوات ایرپورټ تاسو کولاو نه کو په 20 ورځو کې، نو زه به په دې باندې بیا یو کوارټرې جوړې کړم، یو کالونه یې به د دې نه جوړې شي. او دا کوارټرې دا درته هم نشم ویلی د عمران خان په شي چې 50 لکه کورونه به پکې جوړ کړم. نه، په دې کې 50 لکه کورونه نه راځي، لږ پک په دې کې په زرګاو کورونه راځي، په زرګاو. خو دا په زرګاو کوارټرې چې زه جوړې کړم دا به صرف د غریب سړي لپاره. په دې کې به دا نه چې دا به زه سرکاري له ورکوم، دا به کلاس 4 له ورکوم. نه 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 نه، دا به صرف غریب سړي ته میلاویږي. دا ټول عمر به په موږ باندې کورونه رااساسي، موږ به هم په دې لنټر کې به پاتې شو. کله لګیا. السلام علیکم. هلو هلو هلو، یاره ستا د اواز نه راځي، تاسو بیا کوشش وکئ. ګوره غریب سړی زه تاسو ته دا ویم. السلام علیکم. څوک خبرې کوئ له کوم ځای نه؟ ښه جي وایئ، څه ویل غواړې؟ جی بالکل، موږ هم په ایرپورټ باندې باس دی. موږ وایو که تاسو یې نه کولاوئ چې زه پکې کوارټرې جوړې کړم. جی جی، ولې نه دی وروره؟ د الله یو درته ناست نه یم، په دې ټلیفون د سره خبرې نه کوم. نو دغه پکې ووایه وروره چې لکه د ملکن کې میډن نه ستا په لارې کې اضافه کوم، لکه په 1000 روپۍ ډاکټره د بونیر نه د جیم نه د سوات شملې نه خلک ځي. انتظار پلېټونه شروع شي چې د دغه نه پېښور ته، کراچۍ ته، لاهور ته، ورسره سره دوبۍ ته او ریاض ته. او دا خو نواز شریف دا اعلان کړی و. بالکل کړی و. بالکل مې یاد دي وروره، داسې مې یاد دي لکه دا ساعت و. بالکل پیالمه. ښه، مهرباني جی، مهرباني. څنګه چې د کالر خبره وکړه چې یاره د دې نه خامخا فلایټ چې دی نو هغه مطلب ته یې تاسو شروع کړئ. یو کال راغلی. السلام علیکم. هلو هلو، ښه جي، تاسو بیا ټرای وکړئ، ستاسو اواز ما ته نه راځي.
نو تاسو پوه کوم چې کله ما ته کال کوئ نو د خپل موبایل والیوم چې دی نو دا سلو کوئ نو تاسو اواز به بیا ما ته ښه راځي کلیر به راځي زما دا به هم کلیر راځي نو تاسو چې کله هم زما د پروګرام ګورئ نو د اواز چې دی نو دا سلو کوئ چې ستاسو کله کال دغه کېږي ستاسو خبرې اترې زما سره کېږي نو خیر بیا والیوم مانجه نشم پرېښودی چې 50 لکه کورونه ورکوم کروړ نوکریانې ورکوم نه زه سره دا واده کولی شم انشاءالله تعالی 100 ورځې ما په دې کې دله ټایم ورکړو السلام علیکم هلو وعلیکم السلام څوک د کوم ځای نه سعودي نه ښه جي وایه څه به ول غواړې هلو دا ولې یاره ها تاسو کار ډراپ شو تاسو بیا کوشش وکئ خو زما ګوره پاکې خبرې دا دي چې یاره ایرپورټ هلو ها نستا دا کال ډراپ شو تاسو بیا کوشش وکئ که څه کسان زموږ نه پاتې شي په کال کولو کې نو مهرباني وکئ تاسو خفه کېږئ مو ځکه چې دا بزي راځي زیات خلک کوشش کوي نو ګوره تاسو ته زه پاکه خبره کوم زما مسافرونه به په دې باندې خوشحالي السلام علیکم هلو ګوره په دې باندې به مسافر هم ډېر زیات خوشحالی په دې ایرپورټ باندې وایي ولې د دې ځای نه هلو وعلیکم سلام څوک د کوم ځای نه ښه جي تاسو ته به دې پروګرام کې هرکلی وایو څه به ول غواړې ایرپورټ کې ورکولاومه ها ټیک شوه داسې هلو یاره نو تاسو اواز هم نه راځي تاسو ته ما بار دا خبره وکړه چې کله تاسو کال کوئ نو والیوم د خپل موبایل چې دی نو هغه ولې ورکو زه وایم که د ایرپورټ دې په 100 ورځې کې کولولی شي نو په دې کې به زمونږه ته ډېره زیاته پیدا وي د دې نه یو فلایټ چې دی هغه دوبۍ ته سعودي ته دویمه خبره دا ده چې که لوکل پکې هم پکار دي کراچۍ ته چترال ته یو ځای ته بل ځای ته خو که په 100 ورځو کې تاسو ته کولاوئ کالنۍ کولاوئ بیا ماله راکړئ چې زه ته یو کالنۍ جوړه کړم په دې کې غریبانانو له کوارټرې جوړې کړم څه دې خیال راوړه ټول عمر بنګو باندې به کوټې راساسي یاره څه دې خیال دی زما خیال دی مهنګایي والی اواز د نن نه راوځي مهنګایي والی زما خیال دی ډیره مننه ډیره شکریه ګوره موږ دا خبره کوو موږ چې هر ټاپک زما هر یو په هره موضوع باندې زه بحث کوم په هغې کې به شک نه زه به داسې موضوع باندې بحث نه کوم چې هغه د عوامو لکه په پیور کې نه لکه اوس مثال په طور زه د دې ایرپورټ خبره کوم زه هم دا کولاو کوي یا لکه وروره دا خو ستاسو پیدا ده دغه سورۍ خزانې ته خو به لږ ډېرې روپۍ راځي که نه ستاسو خو هسې هم خزانه سورۍ ده خو داسې کار وکئ دا خزانه چې اودل او دالو کوټې برابر کړئ دا سورۍ ده دا بدله کړئ السلام علیکم څوک د کوم ځای نه د مردان نه وروره څنګه یې ښه یې صحت دې ښه دی څه به ویل غواړې یاره زموږ خو د سوات ایرپورټ باندې نن ټاپک دی
موږ وایو چې دا زر تر زره کولاو کوي په 100 ورځو کې، که په 100 ورځو کې تاسو نشئ کولولی نو زه پرې بیا کوارټرې جوړوم. نو بالکل دا خبره کې طالبانان کوارټر جوړ کړو، حکومتونه خو ډېر زیاته حال دی هغه څنګه جوړوي او طالبانان چې څنګه چې کاندي توصیف دی چې څنګه توصیف دی جوړ کړي طالبانان د ټول دا په ډېر زبردست کار وکړي. بس یاره داسې کار کوم که د 100 ورځې والا ما ټیم ورکو. که په 100 ورځو کې زما وروره که په 100 ورځو کې دا ایرپورټ کولاو نه شو نو بیا ګیلکاران نه ولمه او وروره په ټیکۍ ورکوم او کوارټرې به پکې جوړوم، که 10 زره پکې راځي او که 50 زره پکې راځي او که هر څونه پکې راځي. الله د خدای قدرت ته دا خو به خلک مړه ما ته سیند په دغه دی سیند شته نه دی نه به شګه معلوم او په اجري په معلوم دا د چاره پلار نه دی. او خدای دې خوشحاله کا خدای دې خوشحاله کا 2 ټرکه شګه نو دا هم غټه خبره ده. داسې به خلک وروره یو ګوره قطرې قطرې سے دریا بنتا ہے نو ګوره دا چې ګوره داسې 2 ټرکه شګه ته راولېږې 2 ټرکه شګه نور څه دا خو 22 کروړه هم نه دی هلکه چېرته بل څه رانه جوړ نه شي چېرته دروغ ونه یم چېرته خطا نه شم 22 کروړ خو دې که نه لږ بک څه له پاسه به یې خو تقریبا 22 کروړ خلک یادېږي. خو زه تاسو ته دا خبره کوم چې خبره به مې غلطه نه کړي ځکه چې دا ایرپورټ کولاو و دې نه به چترال ته جاستو د دې نه به کراچۍ ته فلایټ تو لوکل به تتلو خلکو ته ډېر زیات مطلب دا دی ریلیف و. اوس که تاسو وګورئ د هغې نه هغې کې خره ګرځي په هغې کې خره ګرځي سپي ګرځي مطلب دا دی هسې شړ پروت دی. نو زما دا تاسو بهر نه شو ته ولې بهر ناسې په سعودي کې نواز شریف ته حکومت نه مخکې نه پلار ته دې ټلیفون وکړه د خوړو ډبه په څونه نو پلار دې په سود پیسې رالي دا کار هم کې د خدای خاطر ته وګوره وایي سود دیني والا او لیني والا دونو جهنمي یې ته جهنمي وروره ته زما سره بس نه کوه ګوره یوه خبره ته کوم وروره دی په خپله وایي زما پلار به سود کوو نه د خدای قدرت ای زما وروره وایه څه وایې السلام علیکم هلو مړه خوله دې بنده شوه نو زه څه وکړم چاړه شوې نو ګوره وروره زه تاسو ته دا بیا ویم بیا درته یم السلام علیکم السلام علیکم وروره اواز دې پخپخې راځي اواز دې پخپخې ځکه راځي چې ما زه تاسو ته 10 پیرې ما وویې چې کله زما سره په ټلیفون رابطه کوئ دا والیوم یو لږ سلو کوئ. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. دا ټاپک خانه په دغه دی په ایرپورټ باندې دی سوات ایرپورټ بالکل کور وروره د سوات ایرپورټ دا پروګرام دی زما ما واوره وروره ما وله 100 ورځې ټایم ورکو ما که په 100 ورځې کې تاسو کولاو کو دا به هم انټرنیشنلي او هم لوکلي ځکه چې ته خو پکې ګوره زما وروره 100 ورځې ټایم مې وله ورکړی دی که په 100 ورځو کې د سوات ایرپورټ کولاو نه شو بیا پې کوارټرې راغومه لکه ولاړم وزیر اعظم شم که څه ښه ډېره مننه ډېره شکریه هلکه وروره عمران خانه بشتري دې غاړه خانه او ګوره دا راته یم چې زه ګوره سورۍ خزانه نه لم ګورې ماله به یې ډکه راکې ډکه به یې راکې زه تشې خزانې نه لمه ګوره دا یوه خبره ته کومه که نه ما به نه تاریخ سرکټ کړی ګورې زه ګوره نه ګوره پاکه خبره ته کوم یوه خبره زما واوره زه عمران خان ته ګوره کلم دا ویم کلم چې څنګه دې 200 قرضه دې اخیستې ده همدغه وه په خزانه کې زه پوه شه او پاکستان پوه شه پلیورې پوه شه کوارټرې پوه شه چترۍ پوه شه او زه پوه شه دا یو ځان له څه کار کتلی دی وروره
ستا خو 250 مشیران دي، زه خو یو مشیر ساتم، هغه به خارجي ساتم. او یو مشیر، یو پوه نه شوې. دویمه خبره ته زه دا کومه چې زما د سوات ایرپورټ چې دی په 20 ورځې کې کولاو نه شو. ګوره زه ګپ نه لګوم، ګوره ما به ګلکاران درلېږلي. ګوره که په دې باندې خفه کېږي خدای دې ړه واچوه هر څوک چې، خو زه درته دا وایم چې په 20 ورځو کې ایرپورټ کولاو کا او انټرنیشنل رول د دې نه به فلایټ سي. زه ګوره دا نه منم چې پېښور او کراچۍ ولې بیا یو سړی په موټر کې ولې نه ځي. ستا د جاز پیدا څه شوه؟ زه ګوره دوبۍ، سعودي دا او کم از کم. السلام علیکم. خیر دی ته ښی؟ هلله کاکا صاحبه ته د کوم ځای نه خبرې کوې؟ د کوم ځای نه؟ د نوي کلي نه؟ ښه زما ټاپک خو نه په ایرپورټ ته د سوات په ایرپورټ ته 20 ورځې ټایم مې پکې ورکړو، ما یې که نه کولای زه پکې غریبانان له کوارټرې جوړې کړم. بالکل ټیک ته ډېره زیاته مننه، شکریہ جی. ٹھیک ہے ښه هر سړی په دې خوشحاله دی. ګوره زه تاسو ته دا خبره کوم د ایرپورټ چې دی دا دقه شان پروت دی. نو که دا په 20 ورځو کې که تاسو کولاو کې لکه صرف ابتدایي ده، لکه ګوره دې لا صرف یو 2-3 جازونه پکار دي. 2-3 جازونه ځکه پکار دي، خو ګوره داسې به جازونه نه چې کته راغوځرېږي. ګوره او که نه دې له به پرېش جازونه پکاري. او که ستاسو سره 10 روپۍ نه ما پسې راشي، زه به خانجې ولېږم، به قرضدار پیدا وکړم، خو دا جازونه به له زه واخلم. زه به ګوره زما انګرېزان ملګري دي، هغه که ته